الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی چې یو انسان ایمان راوړو دی مسلمان شو، د ایمان سره سره د د په بدن د د په مال د د په اولاد کې د رب العالمین د پاره څه قربانۍ لازمي دي. دی به په خپل وجودم د الله د پاره تکلیف تیری، په خپل مال کې بم د الله حق منی، خپل بچی بم د الله په حکم د الله تابعدارۍ ته راړی، اله به دې کامیابی. او کدی وای چې یوازې کلمه ویم په دې به زه کامیابی حاصلوم، مقصد ته به رسم، او بل به زه په مال کې یا په بدن کې د الله دپاره قرباني ورنکم، نو دې په غلطه دی. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، د خلقو دا خیال دی چې بس مونږ ایمان راوړو وهم لا یفتنون، او د دې ایمان سره سره به زمونږ په بدن یا زمونږ په مال سه امتحان را نشي او مونږ به کامیاب شو. وی دا سوچ د خلکو غلط دی. خود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک وجود او د هغه په صحابه او په مبارک وجودونو چې د دغه اسلام او د دغه ایمان د پاره کم تکلیفونه تیر شوي دي، هغه مبارکو نیازبین وجودونو الله تخوخ خلقو چې هغې دا تکلیفونه برداشت کړي دي، مونږ به څوک یو چې مونږ به هغه برداشت نه کړو. دې زمانه کې په مسلمان یو لوی تکلیف شروع دی، تاسو محسوسوئ به په افغانستان کې، په عراق کې، په کشمیر کې، په چیچنیا کې، په فلسطین کې، ځای په ځای. نو د بعض انسان لکه دا راشي چې یاره دا مسلمان خو الله ته خوښ دی، دا ولې دا تکلیفونه پرې راځي؟ نو دا تکلیف په مسلمان د کافر د طرف نه راتلل دا د دې خبرې دلیل نه دی چې دا مسلمان د الله خوښ نه دی. یعنې د حضرت بلال رضی الله عنه تکلیفونه ځان ته رامخکې کې. حضرت بلال رضی الله عنه په وجود څومره تکلیفونه تیر شوي دي. دی اوم مسلمانو شپږ کسه د ده نه مخکې او په اوم نمبر مسلمانو، یعنی هغه وخت کې د مکې مکرمې د مسلمانانو تعداد اوو، شپږ کسه نورو یو وسره حضرت بلال رضی الله عنه په مخ د ځمکه مسلمانی په دغه اوو کسانو کې وه. او اوم نمبر پکې حضرت بلالو، او دی غلام دی. ګورئ په مکه مکرمه کې یو لوی سردار دی امیه، د هغه غلام رهی د بل وطن مسافر تر دې حده پورې چې پیدا شوی په مکه کې دی
خو مور یې وینځه ده پلار یې مریی دی او د حبشې سره تعلق لري د حبشې خلک اوس هم تک تور تور وي او لوړ دنګ خلک یې په دې حج کې مکه مکرمه کې مدینه منوره کې به تاسو لیدلي مکمل تور وجودونه لوړ دنګ د حضرت بلال رضی الله عنه وجودم تاریخ چې لیکن هم دا لیکي چې لوړ دنګ سړی و د رنګ نه تور و ویښتې ښه ګلګوچي و او غټ نو سرب نو نری وجود و د امیه غلام نو چې کله د ایمان راوړه او نبی علیہ السلام یې ومنه او بیا نبی علیہ السلام مبارک ورته دا تعلیم ورکړه چې الله یو د شریک نه لري د هغې اعلان یې وکړ نو د خپل مولا امیه کېنو وی تام د دې پیغمبر مرسته وکړه ویو زمونږ خدایان دې پرېښودل ویو بلکل مې پرېښودل د چا عبادت کې وی دا هغه واحد ذات چې هغه شریک نه لري زمام خالق دی د ځمکې اسمانونو د کائنات هم خالق دی او دا کم بوتان چې تاسو د کمو کاڼو نه جوړ کړي د دغې کاڼو خالق هم دغه رب العالمین دی د ژوند او د مرګ مالک دی د روغې او د رنځورې مالک دی ژوند مرګ روغه بیماری تکلیف دا تکلیف لرکول دا د هغې ذات چې کم ذات دا ارسه ټوله دنیا پیدا کړې ده هغه یو ذات باندې زما ایمان دی او هغه یو الله منم د هغه نه ما سوا بل خدای بل الله نه منم بل معبود نه منم هلکه ټینګ به نشې ګورې بس صبر سوچي نو دی به بوته صاحب او د مکې مکرمې په کوڅو کې به ورپسې ماشومان لګیا کړل هغې ماشومانو په چوکو به وو او زغلو به واړه به ورپسې و چا په کاڼو به ویشته چا به په چوکو وو تاسو اندازه ولګوئ چې یو مشر سړی وي او ماشومان ورپسې الاګانې وباسي او په چوکو یې وی په لختو یې وی په کاڼو یې وی او د مکې په کوڅو کې زغلی د هغه تکلیفونو سره او د والو ټکولو نه علاوه بېعزتي څومره شوه لیکن د دې سره سره چې ده به غزار خوړه په لرګي باندې یا په کاڼي نو ده به دا نه وي چې وایي مړ شومه وینه به ترې بیا دا به نه وي چې وایي مړ شومه ده چې به غزار خوړه او څونه تیز غزار به ده به وي الله احد الله یو دی چې بیا به غزار ورکو ده به بیا آواز کو الله احد الله یو دی نو بیا به د مکې مکرمې نه بار وویسته په شګو به سملو او غټ د غټې غټې تیږې ګټې دا به په دې سینه د پاسه والا کېښودې ګرمې تیږې ګرمې د مکې مکرمې د نور او د هغې د تو نه دی الله وساته هوا یخه ده سوری یخ دی خو نور یې دومره ګرم دی چې نور ته سړی ودرېدی نشي په هغه نور به په ګرمو شګو سملو په سینه به ولا ګټې کېښودې او د خلکو به تماشه کوله دی غریب به بېهوشه شو نو چې پته به ولګی چې دی خو اوس مري نو زر به یې ته ګټې لرې کړې اوبه به پې واچول راپا به سو تر دې حده پورې پکې لاسونو کې به وله پړي واچول او ماشومانو ته به یې راکاږې په دې ځمکو باندې لیکن سره د دې نه هغه د دې خپلې ژبې د دې خولې نه د الله نوم ګورې نه دی لرې کړی قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي یو لوی آیات دی که یو سړی مجبوره شي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان مجبوره شي یو سړی یو کافر یې وجني تکلیف ولا ورکوي نو که دی د هغه کافر نه ځان خلاصوي او په دې ژبه د کفر کلمه ووایي یاره پړه کې مسلماني وي وی دا خیر دی زمونږ د علماو ته رخصت وی خیر دی کافر مخکې که د کفر خبره دی وکړه ته ترې بچ کې ځانه ځان ته خلاصی بېعزتکۍ دی وحي دی وجنې دی خو چې پړه کې دی ایمان پروت یړنی نو باسې د هغه نه ظاهري ځان ساتي خیر دی لیکن بل طرف ته که یو سړی وي چې نه د خولې نه هم کفر نو باسم ما دې مړ کي زما رې بېعزتي وکړي دې ته عظیمت وایي دا بیا ډېر اوچته مرتبه ده هغه وی خیر دی هېڅ پروا نشته دا دې وخت کې ماله جایز دي چې د په دې خولې د کافرانو خبر وکړم او پړه کې مې ایمان دی لیکن داسې نه کوم
پاغه بهتر سوچ عمل کوما صفا به آواز کو لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله احد الله احد الله احد الله یو دی الله شریک نه لري وهبه ماشومان به ورپسې کړل زه ورپسې لاګانې وباسه دومره تکلیفونه په مخ د ځمکه چې په دې لومبي وخت حضرت بلال رضی الله عنه ته به میلاوېدل دا چاته هم نه دي میلاو شوي اوس به ته څه وې ته به بلال جوړ د خدای نه دی خوښه ولې د کافرانو د لاسه ولا الله عذاب ورکوي دا ولې بلال ته د کافرو د لاسه عذاب میلاویږي دا خو دنیا د امتحان ځای دی کله به دې په وجود تکلیف راځي کله به دې په مال تکلیف راځي کله به دې په بچو تکلیف راځي کله به دې په ځمکه راځي کله به دې په کور راځي کله به دې په جایداد راځي دا خو د انسان مقصد نه دی ورپسې خیرت به دې بیا د کامیابی وي نو نن هم که په چا تکلیف دی په افغانستان کې په عراق کې په چیچنیا کې په بوسنیا کې په نورو ملکونو کې دا د حضرت بلال د عبرت واقع ځان ته رامخکې کړي او د نبي علیه السلام څومره نږدې صحابي دومره نږدې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ځل په لاره باندې ته او د مکې مشرکانو دې راګیر کړی بلال او وهي او ټکی او راکاږي او کله په سینه په دې طرف راواړی په دې شا ولا تیږي کېدی او ټوپونه پې وایي کله په دې شا باندې سملی په سینه ولا ګټې کېدی او ټوپونه پې وایي ماشومان ورپسې لاګانې وباسي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مکې سردارانو کې سردارو ورنږدې شو امیه ته وی دا ستا غلام دی ویو یاره مهرباني وکړه دا په ما اولې وهې وی ده زمونږ د پلار نیکه دین پرېښی دی وی څه چلو شو د خپل دین دی که نه وی نه نه یې پرېږدو سزا به وله ورکو وی خرڅی نه چې دې د نه په بیه والم وی ډېره ښه ده هغه وی راشه ځان ته خلاص کا هر وخت یې مونږ وو خلک یې وو او ټول اوس خپل منځونه کوي زما کار روزګار نه کوي زه پې څه کوم په څو خرڅی امیه ورته ډېر لوی قیمت ووی چې ابوبکر به په دومره غټ قیمت والي که به یې وانلي وی په دومره پیسو یې خرڅی وی یو وی راکه لاس جوړه شوه پیسې یې راوړې امیه ته یې وسپارلې او بلال ته وی راځه راځه دې که ځان سره یې راوست چې دې واغېشته او ځان ته یې کور ته راوسته نو حضرت بلال ورته څه وایي ها نبی علیہ السلام ته خبر شو ابوبکر څه جلدی وکړی صاحب بلال له عذاب نه خدای بچ ولې ما په بیه واغېشت چې ما باغې شو زما غلام دی اوس خو دې څوک ګوتې ولی یوسي نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي ابوبکر ما ځان سره شریک کا لږې پیسې به زه درکمه نو دا بلال به زما ستا په شریکه غلام شي ما ځان سره شریک کا پکې وی نه د الله رسوله په بلال کې څوک نه شریکوم نو چې دې راوست نو بلال رضی الله عنه ورته کېناست وی ابوبکره که زه د خپل ځان د خدمت دپاره اغېشتم خو ډېره ښه خبره ده ستا خدمت به کوم او که زه د الله دپاره اغېشتم نو ما خدای پرېږده چې د الله عبادت وکړم پرې مې د خپل الله ته چې د خپل رب عبادت وکړم وی بلاله ما ځان له نه اغېشتې ما الله له اغېشتې زما د خدای دپاره آزاد کړې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به فرمایل وی ابوبکر سیدنا واعتق سیدنا ابوبکر زمونږ سردار دی او زمونږ سردار یې آزاد کړی دی ګوره بلال ته به سردار وی اعتق سیدنا زمونږ سردار بلال یې آزاد کړی دی وی ځه الله دپاره ما آزاد کړې وی ډېره ښه ده زه پیشه زما رب پیشه او زما د رب عبادت پیشه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره 24 ګنټې به موجودو 24 ګنټې جدا کېده به ترې نه هجرت د مدینې منورې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړ نو په دویمه هجره کې پیغمبر علیه السلام د ملګرو سره مشوره وکړه چې یاره د مانځه دپاره به څه کوو دا بانک لا نو مقرر څه به کوو صحابه یې راغونډ کړل چا وی صاحب اور به بلو نو چې لوګي یې به راوخیږي او خلک یې وویني نو مانځه له به راځي د مانځه په وخت کې به اور بلو وی نه دا خو د مجوسو کار دی اورونه خو د عبادت لپاره مجوسیان بلی بل چا پکې دا تجویز ورکړه چې ټلی به ټنګو چې کله د مانځه وخت شي وی دا خو د عیسایانو کار دی بل چا دا تجویز ورکړه چې شپېلی به وو یو ښکر کې به پوکې وباسو هغه ښکر چې مونږ وو شپېلی وو خلک به مانځه له راغونډېږي
وی دا خو د یهودو کار دی بل چا پکې تجویز ورکا وی صاحب یو آواز بکو الصلاة جامعه د مانځه وخت د خدای مو بکه مانځه له راځي دا ماسخوتن د مانځه نه پس دا میټینګو فیصله په دغه وشوه چې بس د مانځه وخت شي یو کس به آواز کوي الصلاة جامعه خدای مو بخا د مونځ وخت د مانځه له راځي دا آواز به کېږي لاړل صحابه کرام رخصت شو کورونو ته لاړل چې لاړل د شپې عبدالله ابن زید ابن عبد ربه دا یو صحابي دی د نبی علیہ السلام د خوب ولید وی د مدینه منورې په بازار کې روان یم یو سړي سره ټلی ده هغه ټلی خرڅوي زه ورغلم د الله بنده دا ټلی خرڅی وی هغې وی چې او ته پې څه کې وی مې چې دا به مونږه د مانځه دپاره ټنګو خلک به پې رابلو اوس خوب یې نه که نه سړی ورته وایي د دې ټلی نه یو ښه شی درته نه ښیم چې خلک پې مانځه له بلې وی وښایه دا بانګ یې ورته وښو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله الله اکبر الله ډېر لوی دی الله سره هیڅوک برابر نه دی زه ګوی ورکوم د دې خبرې چې الله سره شریک نشته اشهد ان محمد رسول الله د دې خبرې ګوی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم دا الله برگزیده پیغمبر دی او زمونږ د هدایت لپاره الله را لېږلی دی حی علی الصلاة ای خلقه مانځله راشي حی علی الصلاة ای خلقه مانځله راشي حی علی الفلاح ای خلقه کامیابی له راشي د کامیابی عبادت له راشي د کامیابی ځای له راشي بیا وی الله اکبر الله اکبر الله ډېر لوی دی الله ډېر لوی دی لا اله الا الله د عبادت لایق ما سوا د رب العالمین نه بل څوک نشته دا بانګ یې ورته او اقامت یې ورته وښو ویل اول به داسې وې او چې بیا کله مانځه ته ودرېږې نو بیا به د اقامت وې قد قامت الصلاة به پکې وې چې خدای مو بخه مونځ قایم شو مونځ ته جمع ودرېده راځئ دی چې د خوب نه راویښ شو په منډه راغی نبي کریم دا اصلي خوب سړی د پېشمني وخت کې نیسي عموما ویني راغی نبی علیہ السلام له وی د الله رسوله ما خو بېګا داسې خوب ولید یو سړي ټلی خرڅوله بازار کې مې چې دا خرڅی نه وی ولې نه څه پکې مې چې په دې مانځله خلک بلو وی ښه شی راته ښیم مې چې وښایه وی دا بانګ یې راته وښو نبی علیہ السلام مو به څنګه بانګ ورته یې واورم چې وویره وی انها لرؤیا حق ان شاء الله دا رښتونی خوب دی رښتونی خوب پیغمبر علیہ السلام چې معراج ته تللی و دا بانګ یې اورېدلی و خو دا ورته پته نه وه چې څه دپاره دا بانګ دی هلته د فرشتې نه بانګ واورېد پته ونه لګېده چې دا بانګ څه دپاره دی نو چې ده ورته خوب بیان کړه چې ما ته خو هغه فرشتې ووې چې په دا بانګ داسې وایه نو ورته پته ولګېده او ما ته خو چې معراج کې هغه فرشتې کم شی ورولی و خو دې دپاره دی بس وي دا رښتونی خوب دی ښه اوس هغه صحابي ته وایي عبدالله ابن زید ته حضور پاک مبارک داسې ورته نه وایي چې پاسه اوس خلک شابه بانګ وایي د مانځه وخت دی وایي داسې کار وکړه قم مع بلال فالقي علیه ما رأیت تا چې کوم خوب ولیده بلال سره ودرېږه دا ورته وایه تا لیدلې دا ورته وایه فانه اندا صوتا منک دې ستانه په اواز کې اوچت دی او بل روایت کې راځي احسن ښکلی اواز یې رستانه اواز یې هم ښشته دی او اواز یې اوچت دی تا چې کوم خوب ولیده ته یو ټکې وایي چې دی هغسې وایي نو ړومبې بانګ د ټولو نه مخکې چې کله بانګ مقرر شو د نبی علیہ السلام په جومات کې حضرت بلال رضی الله عنه شروع ګوره د هغې سختو بدل الله ورکو که ورې نه د هغې تکلیفونو بدل ولا رب العالمین ورکو الله د چا تکلیف د چا محنت ګورې ضایع نه ګرځوي زما چې څوک خدمت وکړي چرته به یم زه کوشش به کوم چې بدل خو خلاص کړم نو الله به څنګه مسلمان او بیا د هغه انسان چې د الله دپاره په بلال چې سخت تېرېدی خو د الله دپاره پې تېرېدی که نو الله به څنګه بدل پرېږدي الله تا ته وایي بدل خلاصوه تا ته وایي چې څوک د سره خو کي ښېګړه ورسره کوه نو چې د رب العالمین سره څوک خو کي
دا الله د دین سره څوک خو کې نو الله پاک به د هغې بدل خلاصوي او که به یې نه خلاصوي څونه بهترین بدل یې وله ورکړه نو بس صاحب دی ودرېده حضرت بلال یعنې عقل خو دا وایي چې کوم صحابي خوب لیدی دی پکار چې بانګ هغه ووایي د پرېږده دا ړومبې خو دې ووایي که نه بیا به بلال دویم بانګ ووایي وروسته به بلال مقرر شي نه 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 اوس الله والا هغه بدل خلاصوي بلاله سختۍ یې تېرې کړې دي داسې سختۍ یې تېرې کړې دي چې داسې قرباني چام نه ده ورکړې اوس داسې ثوابونه در کوم چې دا به چاته هم حاصل نه شي څنګه ګوره د پیغمبر علیه السلام په ټوله زندګۍ کې بانګونه د ویلي دي نو چې بانګ یو سړی ووایي او د دې سړي په بانګ 100 کسه راشي مانځله 200 کسه راشي 100 کسه راشي د هغه 100 چې د مانځه څومره ثواب کېږي دومره د بانګي کېږي وایه که نو ثواب پکې شته که نشته به بانګ یو سړی وی الله اکبر د ده بانګ 1000 کسو واورېده او 1000 کسان مانځله رالل د هغه 1000 کسانو د راتلو چې څومره ثواب کېږي د هغوی به نه کمیږي د هغوی برابر ثواب به د بانګ والا کېږي نو د نبی علیه السلام په زمانه کې چې صحابه د بلال په بانګ راتلل جومات ته د هغې صحابو چې د مانځه څومره اجرونه ثوابونه کېدل د هغې برابر د حضرت بلال کېدل دا خو زم چې د دنیا کمپیوټر به هم دغه د بلال دا نیکۍ صرف د دې بانګ دا نیکۍ به ونه شمېري که نه به شماري وایه که نه رښتیا نو په زرګاو صحابه کرام دي او یو مونځ نه دي 5 مونځونه دي او ده به بانګونه وې چې ده بانګ وې د دومره اجر او دومره لوی ثواب نو عقل دا وایي زه کله کله طالبانو ته ووایم عقل دا وایي چې یاره نبی علیه السلام خو هغه چې چا خوب لیدی یو بانګ خو یې په هغه ویلی وي یو 2 خو یې پې ویلی وي نو بیا به بلال ته وې ته وایه لیکن عقل د رب العالمین د علم په مقابله کې هېڅ شی نه دی زمونږ عقل څه عقل دی عقل دلته دا وایي چې نه هغه خوب ولیده هغه له به الله اجر ورکړي لیکن بلال قرباني کړې ده دا ټول اجر او ثواب دا لوم دا خو کارنامه ده لکه لومبې بانګ چا ووایي لومبې چې دا بانګ لازم شوی دی یعنی بانګ مقرر شوی دی لومبې چا ووایي حضرت بلال وایي چې بانګ یې شروع کو دله خو الله آواز عجیبه آواز ورکړی ناشنا آواز و حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ځان په صادر راکاږي په منډه منډه را روان دی چې راغې نبی رس تپوس وکړه څه چلو شو وی دا چل شوی دی خوب لیدلی شوی دی وی قسم په الله چې ما هم داسې خوب اوس ولیده 14 صحابه کرامو 14 په دغه شپه دقه یو شان خوب لیدلی دا بانګ 14 صحابو ته په خوب کې رب العالمین ښودلی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تصدیق وکړه نو د مکې مکرمې مؤذن مقرر شو حضرت بلال ته به بانګ وي بانګونه به وي که په سفر به نبی علیه السلام ته هلته به بانګ وي یو ځل پیغمبر علیه السلام په یو سفر تللی چې کله واپس راتلله نو نبی علیه السلام مبارک په دې اخیري شپه کې به خوب کو بیا په سفر کې ستړي شو د شپې سفر وکړو چې سبا ته لږ وخت پاتې شو یو ځای کې خیمې خښې کړې قافله ودروله یاره وي څوک به زمونږ څوکۍ وکړي د مانځه لپاره یو کس به ویښي سبا ته به ګوري چې سبا راوخیږي چې مونږ پاسئ چې مونږ مونځ وکړو ولې مونږ ستړي یو هسې نه که ټول وده شو نو راباندې نور راونه خیږي حضرت بلال وایي زه به صاحب دا وکړم تاسو ټول وده شئ چونکې بانګ خو هغه وی زه به ستاسو څوکۍ کوم او چې کله سبا راوخیږي زه به بانګ ویم تاسو وپاسو ډېره ښه صحابه ټول وده شو نبي علیه السلام مبارک هم وده شو بلال راغی او داسې وکړه په مانځه ودرېده زه خو ویښېږم تر سبا پورې نو هغې پورې به مونځ خپل کومه که سملاستم خوب به راشي مونځ یې کو خو چې سبا ته داسې یو 15 منټه ټیم تقریبا به ورسره ګړی هغه وخت کې وی نه لږ وخت پاتې شو نو دی راغی او دا خپلې کجاوې ته ډډه وواله او مخامخ سبا ته ګوري چې بس اوس به سبا راوخیږي مونځ مې وکړ نفل نو زه به نبي علیه السلام سره د ملګرو پاسو ډډه یې داسې والده خوب والا خدای وروست وده شو چې وده شو صاحبه سبا راوخته وخت د مانځه تېر شو صحابه هم وده دي نبي علیه السلام هم وده دی بلال هم وده شوی دی نور راوخت چې نور راوخت د ټولو نه مخکې پیغمبر علیه السلام بیدار شو چې بیدار شو الله اکبر یا بلال ای بلال دا دې څوک کړل مونږ سره ته دې خوا راشه لبیک وسعدیک د الله رسوله حاضر یم تا دې راسره څه لوبه وکړه تا ته ما نه وي چې ته به ویښې مونږ به مانځه پاسې نو ته موده شوې ګوره مونږ باندې سبا نور را باندې راوخته او ورته څه وایي
اخو مو خيار دې کنه